صحیح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنما الأعمال بالنيات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات د جمعې مبارک ورځ ده. تیر جمعې راسي مونږه د جناب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه باندې بسم الله چولې و. همونږ دې ته را رسیدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي حلیمه د ځان سره بوتلو او په خپل کور کې به اصول. علماء کرام لیکي وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک نے تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دا عربي دومره ښکلې ولې ده؟ تاسو دومره فصیحه او دونه آسانه عربي وایي او بالکل هغه اصل عربي تاسو وایي د دې وجه سره. نو فرمایي ما ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابوبکر وجه خو ډېرې دي خو یو وجه یې دا ده چې ما عربي زده کړې د سعد په قبیلې کې ده او تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې د دې کلو دغه زبان د پېښور او د ښار په مقابله کې دا لږ ډېر مخلص وي. نو زم چونکې بني سعد قبیلې ته تللی وم او د هغه ځای د خلکو دغه زبان او د هغه ځای خلکو د عربي ډېره
فصیحه او ډیره بلیغه وه. نو ما چونکې زده کړه هلته د عربۍ کړې ده، نو په دې وجه زما دا زبان بلیغه دی. او بله زه نبي او رسول یم، یقینا چې الله ما ته فصاحت او بلاغت را کړی دی. نو حضراتو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډیر فصیحه او بلیغه عربي ویله. حدیث مبارک کې راځي و یو ځل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چرونو د حلیمه بیبي زامنو منډه منډه کور ته راغل، ورته مورې زمونږ اغرور نه دی د مکې مکرمې، دوه کسان راغلي دي او زمونږ ورور یې سملولی دی او زړه یې ترېنه راوښکی دی. نو بیبي وایي چې ما له څنګه خبر راغی چې یا خدای پاکه دا خو زما خپل بچی هم نه دی، دا خو ما د آمینې نه راوستی دی چې دی چا ګیر کو څه مسله شوې ده. نو فرمایي دو فرشتې راغلي دي، دا دو سړي نو دا دو فرشتې دي، جبرائیل او میکائیل تشریف راوړلی و او ځان سره یو مجمع کې واوره راوړې وه. رسول الله مبارک سینه مبارک یې سیر کا، زړه مبارک یې تروخ کو او څومره په دې زړونو کې که چېرته د ګناه دغه ماده وي ای ترې اخوا کا او په هغه واورې سره بیا د رسول الله مبارک زړه ووینځلی شو، غسل ورکړلی شو او د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام مبارک دوباره چې دی زړه کېښودلی شو او ویې ګنډلو او فرشتې ته نه واپس لاړې. دې د علماء کرام شق صدر وایي، شق صدر یعنې د زړه او د سینې شلېدل. نو یو خو د پیغمبر علیه السلام عمر 4 کاله دی، دومره کم عمر کې رسول الله مبارک سره دونه غټه واقعه. یو روایت کې راځي د پیغمبر علیه السلام دا شق صدر 4 ځل او بعضې وایي 5 ځل شوی و. دا سینه چې سیرلی شوې وه، زړه راوکاږلی شوی و، زړه پاک شوی و، زړه کې د الله محبت اچولی شوی و، زړه کې توحید و، زړه کې وحدانیت و، الله او د الله نه ما سوا بل څوک نو. نو یو د رسول الله مبارک عمر 4 کاله، په دغه ټیم کې پیغمبر علیه السلام ته شق صدر وشو. بیا د رسول الله عمر مبارک 10 کاله، په دغه ټیم کې شق صدر شوی دی. بیا د بعضې روایاتو مطابق 20 کال باندې بیا شق صدر شوی دی، خو دا روایت داسې قابل قبول نه دی، ضعیفه دی. او بیا 4 ځل باندې چې کله رسول الله مبارک د نبوت اعلان کو بیا شق صدر او سینه وسرلی شوه. او بیا 5 ځل چې د الله ملاقاتونو ته د معراج پتلو نو بیا شق صدر شوی و. او به هر تقدیر مونږ به 4 کالو ته راشو. فرمایي چې کله د رسول الله مبارک سینه وسرلی شوه او زړه ترې راوکاږلی شو، په منډه منډه ماشومان کور ته راغل. حلیمې بیبي ته ویل اله مورې راشه، زمونږ هغه ورور سره خو چا داسې عجیبه کار وکړو، زړه یې ترېنه راوښکېدی. نو دا وایي زه ویرېدم، خو چې کله دا رسول الله ما له ګوتو له راغی ما اراده وکړه چې باس دا به زه خپل مور له خپل امانت واپس ورولم چې داسې نه وي سبا څه بله مسله ونه شي. په هر تقدیر فرمایي اگر چې روایت کې دا راغلی دی چې 2 کاله مخکې د امینه د طرف نه حلیمې د سوال جواب راغلی چې زما دا بچی ما ته راولېږه بس دی، زما ورپسې ړوشو کېږي. هغې ورته خیر دی ما له لږ ټایم راکړه، ما سره د څه وخته پورې وي. به هر تقدیر 4 کالو پورې بیبي سره و. خو چې کله دا واقع راله ویرېده، واپس روانه شو بیبي آمینې ته چې دی خپل بچی او خپل امانت ور حواله کړ. بیبي آمینه رسول الله مبارک به ډېر په ناز، ډېر په لاډ، ډېر په پیار او په محبت باندې ساتلو. حتی چې رسول الله مبارک عمر 6 کاله شو، 2 کاله مور سره نور تیر کړ. نو چونکې بیبي آمینه خو خپله بیسیکلی د مدینې منورې اوسېدونکې وه،
او د دې خاون عبد الله یعنی د رسول الله مبارک بابا دا په مکه مکرمه کې پاتې کېدو. خو د تجارت په غرض سره موږ تېره جمعه ویلو چې واپسېږي عبد الله صاحب راتلو نو د مدینې منورې په علاقه کې د هغه داسې طبیعت خراب شو، اول ته کې بیمار و، څو ورځې بیا وفات شو. نو دا مور چې کله وکتل امینې چې زما د دې بچي عمر 6 کاله شو، نو داسې به وکړو دی به زه مدینې ته بوځم، خپل کام قبیلې سره به هم ملاو شم او دته به د خپل پلار قبره مخیمه دته به د خپل پلار قبره مخیمه. نو راویلي کی چې رسول الله مبارک ځان سره په 6 کاله عمر کې بیبي د ځان سره مدینې منورې ته بوتلو، وړوکی ماشوم 6 کاله. هلته کې رسول الله مبارک ماماګانو کره یو میاشت تقریبا تېره کړه، یو میاشت بعد تقریبا واپسی وه. په دغه یو میاشت کې ابن عباس سے فرمایي وی مونږ ته بیا رسول الله مبارک فرمایل اے ابن عباس کله چې زه وړوکی ماشوم مامور سره راغلی وم، دا هغه ټایم خبرې دي بیا چې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړو او د هجرت نه بعد مدینې ته لاړو، نبوت ورته ملو شوی دی مدینه منوره کې. بیا چې کله مدینې ته لاړو هغه 6 کاله عمر کې راغلی او بیا د هجرت نه بعد چې کله راغلو، نو عباس سے وایي ما ته پیغمبر علیه السلام فرمایل اے عباس زو ما زما یو وړه خور وم د هغې نامه انیسا وم. وایي نورې ما ته یاد نه دي، خویندې مې نورې مې، خو یوه خور مې وه چې د هغې نامه انیسا وم. زه او زما دغه خور به بهر راووتو، دې ځای کې به یو مارغه ناستو، مونږ به وشړلو بیا به رالو، مونږ به مارغه شړلو مارغه به بیا راتلو. ما وی یا رسول الله مارغه به څنګه نه راتلو، د ستا دیدار ته به بیا راتلو. فرمایي رسول الله مبارک چې د 6 کاله شو ماما کره لاړو، پیغمبر علیه السلام مبارک اردو کې ورته تیراکي وایي، په دې خوړه او سین کې د لامبا چل دی په مدینه منوره کې زده کړی دی. خپل ماما سره به په یو خوړ کې دالته کې لامبل، رسول الله مبارک ته د لامبا چل هم ورتلو په خوړ کې د لامبا. دی ورته مور وی راځه بچیا چونکې ته خپل پلار نه کتلې لیدلې او تا د خپل پلار قبر نه دی کتلې لیدلې، راځه چې تا د پلار قبر ته بوځم، راځه چې تا ته ستا د بابا جان قبر وښیم. رسول الله مبارک ورسره ام ایمن او بی بی آمینه روان دي، د عربو په دشت او په بیابان کې روان دي، د یثرب په علاقه باندې روان دي، حتی چې د بی بی آمینې اچانک طبیعت خراب شو په لاره باندې، اچانک طبیعت خراب شو، راوغورځېده بچی ته راتاو شو. ولې مورې څه مسله ده، څه تکلیف دی؟ 6 کاله د رسول الله مبارک عمر دی. مور بی بی ته وایي آمینې ولې مورې څه مسله ده؟ دا ورته وایي بچیا لکه چې زما اخرنی وخت دی، لکه چې زما اخرنی اوقات دي، اخرنی شپې ورځې مې دي په دنیا کې. اوې زما بچیان کل حی میت، اے زما بچیا هر ژوندي او جاندار څیز له مرګ راځي، شاید که دستا د مور د مرګ ټیم نږدې وي، شاید که دستا د مور د مرګ ټیم نږدې وي. علماء کرام فرمایي تقریبا امینه ته د زړه دوره راغلې وه، ځکه اچانک مرګ. نو د 6 کاله عمر ماشوم هغه د زړه اټیک سي پیژني او دوره سي پیژني، هغه د وړاندې خو څوک مړ شوي هم نه دي. یا زما بچیا ته مه خفه کېږه، ما د ځان نه بعد داسې یو بچی پرېښوستی دی چې زما تذکره به تر قیامته پورې خلک کوي. انی قد ولدت طهرا طاهرا، ما شاته داسې یو بچی پرېښوستی دی
چې ابا په خپل هم پاک وي تمام عالم به د ځان سره پاکوي ښه از ښکلی بچی مې پرېښوستی دی او ما ته مور وایي زما بچیا هر یو شیز په دنیا نه فنا کیږي په دنیا کې بقا او په دنیا کې عمر بر دپاره اوسېدنه نشته دی دغه څو خبرې ما سره زما مور وکړي او زما مور وفات شپږ کاله عمر ام ایمن رسول الله مبارک یو ځای اوس چرته په حدیثو مبارکو کې دا تذکره نشته چې د بیبي جنازه د بیبي تدفین چا کړی دی څنګه شوی دی څنګه نه دی شوی مقام ابوا یو داسې لوی غر دی په هغه غر هم چې بنده خېږي یو نیمه 2 ګنټې ورته صرف سفر دی نن هم که هلته لاړ شي دشت بیابا بالکل سم نشته سوچ وکړه چې 1400 کاله مخکې دلته کې به څوک وو نن هلته کې د انسان خو څه چې د ځناور پته نه لګي چل دی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتو هم فرمایل وای دا ایمان لاندې بره کېږي کله کله دی داسې نیک مجلس کې ناست وي که نه دا ایمان داسې آسمان سره خبرې کوي او کله کله انسان د ګناه محفل کې کېږي نو د نه دا هیر وي چې زه مسلمان هم یم دا ایمان اپ ډاون دی کې راځي نو مولانا طارق جمیل صاحب فرمایي زه یو ځل خانه کعبې ته اندر تللی وم وی هلته چې زما ایماني کم کیفیت جوړ شي و که نه هغه ایماني کیفیت زما بیا نه دي جوړ فرمایي و یو ځل زه د رسول الله مبارک د مور بیبي قبر لتلو مقام ابوا ته و چې زما د مور بیبي په دې قبر باندې کم کیفیت جوړ شي هغه کیفیت زما په خانه کعبه کې اندر هم نه دي جوړ شي الله روایاتو کې راځي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي تدفین وشو او هغه ورځ په ختمېدو شو او ماښامې ټیم راغی نو بیبي ام ایمن لګي شوه او رسول الله مبارک ته وی راځه بچیا چې زه په مخ کې خپل سفر جاری وساتو واپس به ځان هم رسو تیاره را باندې را روانه ده د لاسې رسول الله مبارک ونیمو د مور د قبر نه د ځان سره روان داسې لس اته شل قدمه چې ورسره تللی دی بیبي وایي ام ایمن وایي مانا ما رسول الله مبارک لاس راغ او ما ته وایي چې زه به خپله مور څنګه دلته په یوازې په دې دشتو بیابان کې پرېږدم وای واپس راغی او د مور په قبر باندې پرېوتو او ورته وایي مورې تا ته خو دا پته وه چې زما نه بغیر څوک هم زما نشته نه بغیر زما څوک هم نشته مورې ته خو زما مور هم وي ته خو زما رور هم وي ته خو زما پلار هم وي او ته خو زما کل خاندان یې ته خو زما کل آسره یې مورې تا زه چا ته پرېښوست او د هغې نه بعد د خپل مور په قبر باندې دی پروت دی رسول الله مبارک حدیث مبارک کې راځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د دې خپو په سر باندې ناست او داسې دواړه لاسونه یې ښودي په خپو کې سر ورکړی دی او ژړلی ام ایمن ته وه چې زه نه ځمه د مور د قبر نه زه تلی نه شم زما مور سره ما پرېږده فرمایي رسول الله مبارک بیا لویږي بیا 40 کاله بعد الله د نبوت اعلان نه ورته وایي چې اعلان د نبوت وکړه بیا مدینې منورې ته راځي هجرت کوي زمانې پکې تېرې شوې ډېرې زمانې بعد تقریبا 52 سال بعد رسول الله مبارک مدینې منورې نه واپس روان دی مکې مکرمې ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره ډېر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم ورسره روان دي فرمایي رسول الله مبارک چې کله د مور په دې قبر باندې بیا تېرېدو بیا ودرېدو صحابه فرمایي رسول الله دومره وژړل چې د رسول الله په ژړا باندې مونږ په ژړا شو او طبقات کې
ابن سعد سے فرمائی او چې صحابه په دغه موقع باندې چې رسول الله مبارک د خپل مور قبر ته جړل صحابه دومره وجړل چې تاریخ چرته صحابه په داسې جړا باندې نه دي کتلی او رسول الله مبارک سره سم جړل راوی دي کی رسول الله مبارک د مور په قبر دومره وجړل چې د سترګو اوخ کې مبارکه یې ګیره مبارکه تر ورسېده نو بهر تقدیر حضراتو د شپږو کالو په عمر کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور د دنیا نسو کو رحلت کو پیدایشي یو معصوم یتیم دی پلار نشتا شپږ کال عمر کې دا هغه مور هم لاړه شي بیا د هغې نه بعد ابي طالب صاحب لګي کېږي او بیا رسول الله مبارک په خپل کفالت کې واخیستو ځان نه مینو جدا کو په سفر باندې روانو په سفر چې کله روانو آل ته مخامخ یو کس ناست دی په غر باندې ناست دی ویې کتل چې مخامخ خو قافله را روانه ده خو په دې قافله کې ناشنا رڼاګانې دي قافله را روانه ده خو د دې قافلې وړاندې چې دا کم ونې راځي کم بوټې راځي دا سجدې کوي دا څه وجه ده حالانکه رسول الله فرمایي کله چې زه د مدینې منورې نه واپس راتلم د خپلې مور سره نو وایي زه به بعضې کسان وکتم وایي زه به یې ایثار کړم چې ته لږ انتظار وکړه کور ته به لاړل کتاب به یې راواخیستو تورات به یې وروړو تورات به یې هم کتو ما ته به یې هم کتل تورات به یې هم کتو ما ته به یې هم کتل او اخره کې به هغه کس دا چغه وواله چې ای خلکو مبارکباد دې وي د آخر زمانې هغه نبي هغه دا معصوم دی هغه دا معصوم دی دی وای په سفر روانم تر سره ابي طالب صاحب سره روانم آلته چې مونږ ورسېدو د بحیرا په نوم باندې یو کس مونږ له مخې له راځي او مونږ ټولې قافلې ته وایي چې تاسو ټولو ته ما نن دعوت کړی دی نن ماسپښین روټۍ مو زما سره ده مونږ ته وی ډېره ښه ده هغه لاړو اخلی پخلی چې تیار کړی دی واپس راغو مونږ نه تپوس وکړو چې ټول برابر یې چې دسترخوان واچو مونږ ورته چې ټول برابر یو خو یو ماشوم نشته دی هغه د اوښانو سره ولو تللی دی یا د خشاک راغونډولو تللی دی رسول الله مبارک دغه ټیم موجود نو 8 کاله عمر یا 9 کاله عمر ابو حیرا ما ته وایي چې د دې ماشوم د مخ نه خو ما ټولو ته دعوت کړی دی تاسو ته چې دا ماشوم پکې نه وي تاسو خو خوراک مانه نشئ کولی الله اکبر ما ورته چې زه پوهه نه شم څه مطلب ما ته وایي اے د قافلې خلکو کله چې تاسو را روان وئ ما تاسو ته د دې مخامخ خر نه کتل او ما تاسو ته لیدل قسم د الله په ذات باندې کومه ونه به چې تاسو له مخې راتله هغه ونه به دې قافلې ته سجدې کولې کومه ګټه به چې راتله هغه ګټې به د رسول الله مبارک د نبوت اعلان کولو دې ته به سجدې کولې تاسو دا منظر نه کتو ما دا منظر کتلی دی ما چې کله دا ماشوم د تاسو سره وکتو نو ما خپل کتاب راواخیستو د دې ماشوم سره مې برابر کو دې ماشوم کې ما ته د نبوت نشانې ښکاري حتی چې دی وایي چې تر څو پورې دا ماشوم نه وي راغلی تاسو به خوراک نه شروع کوئ دې کې لږ ساعت بعد رسول الله مبارک راغی دالته صرف یو ونه وه یو بوټی و چې ټول صحابه کرام د هغې ونې د سوري لاندې ناستو رسول الله مبارک چې کله راغی هلته یو خواته لرې نور ته کېناستو خو چې کله دې ونې ته پته وچلېده چې د دواړو جهانو سردار منور ته ناست دی ونی صحابه پر خستل پر رسول الله مبارک باندې سورې کو بحیرا وی یا ملګرو دا نظارې ما په خپل سترګو کړې وي تاسو په خپل سترګو نظارې وکړئ سورې خو په تاسو باندې خو چې کله دا ماشوم راغی هغه سورې لکه د انسان په رنګ روان شو پر رسول الله مبارک سورې کو
یا فرمای زددی ماشوم لاکت نغواړما زددی ماشوم شاکت نغواړما کله چې د سلور کال په عمر کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سینه اوسرلې شو زړه دې نروکاګلې شو توحید پکې واچولې شو للهیت پکې واچولې شو د ګناه هغه بدیت نه لرې کړلې شو نو په دغه ټیم کې د بعضو روایتو مطابق د رسول الله مبارک په شا مبارک باندې مهر د نبوت وغلې شو فرمای بحیرا وای وزه د دې ماشوم لاکت نه واړم وای چې ملای کولاو کا د نبوت مهر په دې باندې وغلې شو ناصافه بحیرا چغې کې اے ملګرو د دې ماشوم پلار څوک دی په دې قافله په دې ناستو ملګرو کې د دې ماشوم پلار شته دی ابي طالب یې موت چې او زه پلار یم ما ته وایي ته دروغ زما کتاب وایي چې د دې ماشوم پلار مړ دی الله اکبر ابي طالب ورته وایي هاو ستا کتاب رښتیا وایي د خپل حقیقي پلار وفات شوی دی د پیدایش نه مخکې د پلار وفات شوی دی خو زه د تره یمه زه د ده پاره داسې یم لکه د پلار او بابا جانه ما دې په زوی سره نیولې دی ته ګورې دروغجن یې ښه تره د پلاره نشي کېدی ما په کتاب کې لیکلي دي چې په کوم ماشوم کې دغه خصلتونه وي په ملا مبارکه باندې د نبوت مهر وي او په سفر راغلی وي او دغه نشانې وي پکې ولې ورته سجدې کوي بوټي ورته سجدې کوي کاڼي ګټې ورته سجدې کوي او په ده باندې خاص قسم کې ورځې به را روانې وي نو د دې ماشوم به په دغه ټایم کې خپل پلار سوي وفات وي نو ځکه ما تا ته وایي چې ته دروغجن یې او د دې ماشوم پلار وفات دی به هر تقدیر او چې کله د نبوت دغه مهر د رسول الله مبارک په شا مبارکه په اوږو مبارکه وکتو نو بحیرا لګې شو ابي طالب ته وی ابي طالبه دا ماشوم واپس کا دا سفر ته ختم کا دا سفر ته جاری وساتلو مخې ته داسې کسان ناست دي چې د دې ماشوم په انتظار ناست دي او هغه خلق به دا ماشوم ګورې ووجني دا ماشوم به قتل کی دا ماشوم به شهید کی ابي طالب سے فرمای چې ما کله د بحیرا دا خبرې ډېر د زړه نه واورېدې دا فیصله مې وکړه چې هاو دا ټولې خبرې خو دې رښتینې کوي ښه به دا وي چې دې د کتاب نه لګیا دی تورات نه لګیا دی نو زه به د دې سړي دغه وصیت او دا کتاب ومنم او خپل د تجارت دا چې کوم غرض سره راغلی اب وروستو کوم او د دې محبوب علیه السلام مبارک به خیال شروع کوم فرمای ابي طالب وایي دې بحیرا خو په موږ ډېر لوی احسان وکړو چې موږ ته دا خبره وکړه و د دې نه بعد زم په انتظار وم چې زه خپل هم لږې څه معجزې وګورم زه خپله هم څه ووینم څه وګورم بیا ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یوې ادا ته کتل بیا ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو قول ته کتل یو فعل ته به مې کتم او وایي یو قول له پیغمبر یو فعل له پیغمبر علیه السلام دا مستقله معجزه ګرځېدلې وه دا واقعي چې مستقله معجزه ګرځېدلې وه نو حضراتو رسول الله مبارک چې کله پیدا شو نو په ابتدا کې د بیبي حلیمې غېږې ته راغلی و 4 کاله د هغې سره تېر کړل بیا د 4 کاله نه بعد 6 کالو پورې خپلې مور بیبي آمینې ته واپس راغی 6 کاله کې اندر د رسول الله مبارک مور مبارک هم د دنیا نه لاړه بیا د هغې نه بعد ابي طالب صاحب په کفالت کې راغو 9 کاله پورې تقریبا ابي طالب صاحب د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کفالت کوي آئنده جمعه الله جون راکا د 9 کالو نه بعد به ان شاء الله مخکې الله د عمل توفیق نصیب وکړي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجرنا من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك